سره په خپل معاشره کې داسې مینا محبت اخوت او ورورولي ایثار او همدردي پکار ده لکه څنګه چې د صحابه کرامو معاشره کې الله تعالی فرمایي تاسو د یو بل دشمنان وې فاصبحتم بنعمته اخوانا دا الله تعالی په نعمت باندې تاسو د یو بل رونو ګرځېدل وکنتم علی شفا حفرة من النار او تاسو د جهنم د کندې په غاړه باندې ولاړ وئ الله تاسو د هغې نه بچ کړئ د خپل دین په وجه باندې الله تاسو د هغه جهالت نه راوښکې د هغه تورتم نه او د هغه ظلماتو نه او د هغه ظلمونو نه الله تعالی د کتاب و سنت د تابعدارۍ په وجه باندې تاسو راوښکې ذکر اللہ پاک وی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا دا اللہ پر اسے دا اللہ پر کتاب باندې ټول مضبوط شے منگولی ولګوي فرقواریت مو جوړوي چې یو خواروانی بلبل خواروانی نه قرآن و سنت تراشي قرآن و سنت دا زمونږ د اجتماع ځای دی دا زمونږ د وحدت ځای دی دا زمونږ د اخوت ځای دی زما عزتمندو او الله ته بل لار در رسیدو نشته سوا د کتاب او سنت